बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रांड कतुनको प्रोग्राम मशरिक के तास्ता हर कले नन पटोल दुनिया के इंटरनेशनल अर्थ डे चुकम देनो आगा मंजिले की यानी द दुनिया द बचकवलो द पारा द दुनिया महफूज सातलो द पारा दुनिया द आगा खतरातों न बचकवल द पारा ची चरता इंसानान पकलार और आराम सरा जुन तेरावल शिपागी बाने नेचुरल डिजास्टर्स या कुदरती आफात دا ناراضي د دغه طریقونه به څنګه بچ کیږي یا تر اوسه پورې په دنیا کې قدرتي تور باندې څنګه بدلون راوستل شوی دی دغه انسانانو آبادی چې ورځ تر ورځې سیوا کیږي دغه آبادی په وجه باندې کوم ډیموګرافیک چینجز چې کوم راغلي کوم بدلون چې راغلی دی کوم دنیا غ قدرتي شکل او شباهت چې بدل شوی دی په دغه حواله سره نن دغه ورځ منځل کیږي چې دنیا به دغه شذونه نه څنګه بچ کو قدرتي تور باندې به دغه دنیا واپس پاتې کیږي په دغه حواله سره که تاسو هم نو کال 1980 کې په امریکای او خار کې څه خلک راجم شو او غي دا فیصله وکړه چې هر کال به دغه ورځ مانځي او د اپریل میاشت کې چې دنیا کې څومره هم دنیا ته څومره شیزونه هم خطرات دي خو هغه ګلوبل وارمنګ دی یا دغه رنګه بلډینګونه جوړیږي او په هغې کې د قدرتي ماحول خیال نشي ساتلی نو هغې په حق باندې به اواز پورته کوي او څه داسې طریقه کار به جوړوي که چېرې د انسانانو اضافه هم کیږي وخت په وخت باندې نو که هغه عمارتونه هغه په داسې طریقه باندې جوړیږي چې بیا ورسره په ماحول کې بګاړ نه پیدا کیږي دغه رنګې د کارخانو اضافه چې کوم ده هغه هم ډېر په تیزۍ سره د 18% نه چې کوم دی نو هغه شروع شوي ده او دغه چینج یا دغه بدلون چې کوم دی نو ډېر تیزۍ سره لګیا دی روان دی که یو طرف ته د اسلحې کارخانې جوړیږي دغه رنګې د بجلی جوړېدو دپاره مختلف قسمه پاور پلانټس جوړیږي یا دغه رنګې نور مختلف قسمه د خوراک یا د کپړو پیزار څومره کارخانې چې کوم دي نو هغې نه ګرمایش یا کاربن ډای اکساید خارجیږي دغه کاربن ډای اکساید یا د قدرتي ماحول به څنګه خیال ساتلی شي د دپاره دغه ورځ مناسبت سره چې کوم دی مختلف دنیا په مختلف ګوټ کې دستوري کیږي او په دې باندې رڼا اچولی شي چې دا دنیا به څنګه د قدرتي آفاتو نه بچ کوو دا دنیا به محفوظه څنګه پاتې کوو دا دنیا کې به اوبه څنګه صفا ساتو دلته کې سمندرونه دي دا به څنګه صفا ساتو په دغه حوالې سره خبرې کیږي خو د کرونا وایرس له وجې دا ځلته دا دستوري ونه شوې څنګه به دغه دنیا محفوظه پاتې کیږي او دغه کرونا لاکډاون له وجې اوس څه فایدې شوي دي آیا دغه مقصد دپاره چې کوم د 500 کالو نه دغه خلک لګیا دي آیا د کرونا د کوشش څومره پوره کو څومره په دې کې کامیاب شو پروګرام لومبۍ برخه کې به پوهانو سره په دغه حوالې سره خبرې کوم دا شان نني پروګرام کې به دویمه برخه کې به مونږ خبرې کوو چې آیا په خیبر پختونخوا کې او پر مرکز کې دوه جدا جدا روژې یا اخترونه ولې کیږي په دغه حوالې سره حکومت تیر کال هم څه اعلانات کړي په خاص توګه باندې د ساينس اینډ ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری صاحب ویلي چې هر کال دغه رنګې روژې او اخترونو ورځ مونږ ټاکلی شو په ساینسي طریقه باندې خو بل طرف ته د مرکزي رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمان صاحب او دلته کې د مقامي سطح باندې په پېښور کې چې کوم مفتی پپلزی صاحب کینی هغوی دواړو اکثر اعلانات جدا جدا وي روژه په خیبر پختونخوا کې یو ورځ پیله راځي همدغه رنګې اختر هم خیبر پختونخوا کې پیله راځي آیا داسې څه وجوهات دي دغه په دې حوالې سره مفتی منیب الرحمان مفتی پپلزی صاحب سره خبرې اترې کوو کوشش به کوو چې مونږ وفاقي وزیر فواد چودھری صاحب سره هم په دې حوالې سره خبرې وکړو چې آیا هغوی تر اوسه پورې څه داسې لایحه عمل جوړ کړی که نه او همدغه رنګ د نني پروګرام دریمه برخه کې به مونږ په دې حوالې سره خبره کوو چې کرونا وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې لاکډاون شوی دی پاکستان کې هم مختلفو ځایونو کې لاکډاون دی خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې هم لاکډاون دی دغه لاکډاون له وجې مقامي تاجران یا واړه سطح باندې کوم دکانداران دي هغوی ته نقصان شوی دی او هغوی په فاقو باندې مجبوره شوي دي هغوی موږ ته ویډیو پیغامونه رالیږلي دي موږ سره موږ خبرې هم کړي دي چې آیا هغوی سره څه مسایل دي نور خبرې به موږ سره کوو چې هغوی ته څه مشکلات دي وایا د حکومت نه هغوی څه مطالبه کوي دغه درې واړو موضوعاتو باندې به نن پروګرام کې خبره کوو راځو خپلې ړومبۍ موضوع طرف ته چې کوم نن انټرنیشنل ارت ډے منځلی کیږي په ټوله نړۍ کې خو د بدقسمتۍ له وجې وایرس لاکډاون له وجې یا ټول خلک عام ولس چې کوم دی خپلو کورونو پورې محدوده پاتې شوي دي نو دغې په وجه باندې هغه دستوري هغه اجلاسونه یا هغه غونډې ونه شوې چې کومې عام روټین کې به کېدي او د 1970 نه یعنې د کال 1980 نه دغه غونډې به لګیاوې کېدې او په دې حوالې سره به په هغه مسایلو باندې خبرې کېدې که هغه کلایمیټ چینج پوهانو یا که هغه څومره په موسم باندې څومره موسم کې بدلون راځي او په هغې باندې پوهه
ساينسدانانو نو هغه به هغه انکشافات کول، هغه خطرات په عام خلکو ته خولو چې د کوم له وجې په دنیا کې ډیزاسټر جوړېدی شي، په کوم د وجې په دنیا کې مسایل جوړېدی شي. لکه وخت په وخت باندې ساينسدانان وایي چې د دنیا ټمپریچر چې کوم دی نو هغه وخت په وخت باندې سیوا کېږي. تېرو 100 کالو کې تقریبا 1 سنټیګریډ چې کوم دی نو هغه د دنیا ټمپریچر یا درجه حرارت چې کوم دی نو هغه سیوا شوی دی. یو طرف ته آبادي سیوا کېږي، ورسره کارخانو کې اضافه کېږي، ورسره چې کوم دی نو دغسې آبادي سیوا شي، کورونه، حجرې یا نور څومره کارخانې دي په هغې کې د بجلۍ استعمال کېږي. او دغه بجلۍ استعمال له وجې هم په فضا کې یا په دنیا کې چې کوم دی د ګرمایش هغه لیول هغه ورځ تر ورځه سیوا کېږي. همدغه رنګې که مونږ ګورو قدرتي چې څومره ځایونه دي، که هغه غرونه دي یا که هغه ځنګلونه دي، د آبادي کې اضافې له وجې یا د کارخانو دپاره د بطور ایندن یا د هغې چلېدو دپاره که یو طرف ته ګیس استعمالېږي، بل طرف ته پکې دغه رنګې لرګي هم یو شمېر ځایونو کې په خاص توګه باندې تھرډ ورلډ کنټریز کې د دې استعمال چې کوم دی نو هغه کولی کېږي. همدغه رنګې که مونږ په دې حوالې سره هم خبرې وکړو چې کرونا وایرس له وجې دغه لاکډاون شوی دی او 50 کاله وشو. نن دنیا دغه 50 کاله مانځي چې آیا په دغه 50 کالو کې څومره دنیا د هغه شیزونه بچ شو چې کوم اهداف د ځان دپاره ایښودلي وو. په هغې کې یو دا و چې څومره بلډینګونه جوړېږي یا څومره کارخانې جوړېږي، هغې کې به دغه کارخانې به په هغه ځایونو کې نه جوړېږي چېرته کې چې آبادي وي. په ښارونو دننه کې به دغه کارخانې نه جوړېږي. او په دې حوالې سره به هر ملک کې هر ګورنمنټ دغه قانون جوړوي چې هر ځای کې دغه کارخانې چې څومره هم دي هغه هم د انسان ضرورت دی، خو دا به د آبادۍ نه بهر جوړېږي. او په دغې حوالې سره چې کوم دی نو چې څومره آبادي هم ده هغه به نه متاثره کېږي. همدغه رنګې دې نه علاوه نور هم داسې پلاننګ شي چې څومره بلډینګونه څومره عمارتونه جوړېږي، نو هغې به هم خیال ساتلی شي چې بیا د هغې په وجه باندې قدرتي آفات نه راځي. او همدغه رنګې چې څومره د کارخانو هغه خام مال دی یا چې کوم هغه ضایع شده مال دی هغه به اوبو ته نه غورځولی کېږي، ځکه چې که هغه سیندونه دي یا که زموږ نهرونه دي یا که سمندرونه دي، نو هغه ورځ تر ورځه ګنده کېږي. څومره کیمیکل دي هغه دغه اوبو ته ځي، او څومره پلاسټک دی هغه دغه اوبو ته ځي. په هغې کې چې څومره په اوبو کې دننه مخلوقات دي، که هغه میان دي یا دغه رنګې نور مخلوقات دي، نو هغوی ته نقصان رسیږي، هغوی ژوند ته ورته خطرې دي. په دغه وجه باندې که هغه مونږ لاړ شو وګورو په انټرنیټ باندې د فلپاین بیچز دي یا دغه رنګې نور څومره هم سمندري ساحلونه دي، نو په هغې باندې ګندونه پراته وي. په هغې باندې اکثر دا کتلی شي چې چېرته څه داسې وجوهاتو په بنیاد باندې دغه بیمارۍ چې کوم دي یا دغه بیماري هغه ځناورو ته لګي، او دغه ځناور که په خاص توګه باندې میانو په شکل کې چې کوم دی نو سمندر په غاړه باندې پراته وي. تېر کال یعنې کال 2010 کې هم دغسې وجوهات مخې ته راغلي وو چې څه نړیوالو ملکونو کې په دغه بیچونو باندې غټ میان مړه شوي وو. همدغه رنګې نور څه په کراچۍ په سمندر باندې هم پټرول چې کوم دی نو جمع شوي، بیا څه لږ وخت پس چې کوم دی نو هغه صفا کړی شو. همدغه رنګې که دې نه علاوه مونږ په دې حوالې سره هم خبره وکړو چې دغه دنیا بچ کېدو کې اوس کرونا وایرس څومره خپل کردار ادا کړی. د کرونا وایرس له وجې په لکونو کارخانې چې کوم دي نو هغه بندې شوي دي، په څومره خلک دي هغه خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. دغه کارخانو نه چې څومره هم کاربن ډای اکساید یا نایټروجن ډای اکساید یا اکسیجن چې څومره د خطرناک ګیسونه دي، نو هغه په فضا کې کم شوي دي. په هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دغه ګیسونو په وجه باندې چې کوم اسید رین خطرات موجود یا چې کوم اوزون لیر ته نقصانونو په هغې کې کمی راغلی دی. د ورلډ هیلث ارګنایزیشن رپورټ مطابق چې کوم رپورټ هغوی څو ورځې وړاندې جاري کړی، پای کې ویل شوي دي چې صرف په چین کې چې کوم سیټلایټ نه تصویران اخیستل شوي دي، نو تقریبا 40% دغه نایټروجن ډای اکساید ګیسونه چې کوم دي نو دا کم شوي دي. او د چین دغه علاقه چې کوم دی نو هغه اوس د سیټلایټ نه په صفا ښکاري، ځکه چې څومره هم نارت چاینا د هلته کې کارخانې موجود دي، د کارخانو نه یا دغه رنګې تقریبا په لکونو ګاډي چې کوم دی نو هغه بند شوي دي، او هغه ګاډو نه چې کوم کاربن ډای اکساید به خارجېدو نو هغې کې اوس کمی راغلی دی. او په هغې په وجه باندې موسم چې کوم دی نو هغې کې هم بدلون راغلی دی. همدغه رنګې که مونږ وګورو په نیویارک کې یا د امریکې ښارونه دي، څومره د بھارت ښارونه دي، په خاص توګه باندې دلي ذکر که مونږ وکړو، نو هغې په ماحول کې هم چې کوم دی نو لږ بدلون راغلی دی، فضا صفا شوي ده. دغه دنیا یا د دغې ارت ډې نور څه مطلب دی، په دغې حوالې سره خبرې کوو. آصف صاحب اسسټنټ پروفیسر پېښور یونیورسټي کې د انوایرمنټ هغه مونږ سره موجود دي، هغې سره خبرې کوو چې آیا د دې مطلب څه دی او څنګه دا دنیا مونږ بچ پاتې کولی شو. آصف صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه، شکریه جی.
دراتوی تاسو په زما خبره اورېدلې وي چې کوم د انټرنیشنل ارت ډے دا څه مقصد دی پاره دی او د دې نور څه مقصد دی څومره د خپل اهداف چې هغه ترلاسه کړي دي او د دې اهداف څه جی ارت ډے یا د ځمکې ورځ چې کوم ده دې یو ډېر غټ مقصد دی او زه د اهداف وړاندې کولو نه اول به زه یو ډېر بریف تاسو ته د هغه هیسټوریکل بیک ګراوند وړاندې کوم چې موږ اورېدونکي هغې لږ د بیک ګراوند باندې پوه شي. نو دا دراصل که تاسو وګورئ موږ تېره چې کوم صدي وه نو هغې کې انډسټریالایزیشن او انډسټریل ریولوشن شروع شوی او یو اګریکلچرل ریولوشن شروع شوی چې هغې د وجې ډېر زیاتې موږ د ماحول باندې اثر شوی چې موږ هوایي فضایي آلودګي شروع شوې وه اوبه خرابې شوې دا سپرې او پیسټیسایډز او کیمیکلز دا چې کوم دي ډېر زیات شوي او تاسو به یې نوم اورېدلی وي ډي ډي ټي دې وجې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات نقصانات موږ ماحول کې شوي یو نو ټیک د یو طرف ته خو موږ چې کوم زراعت دی هغه ډېر امپروو شو لکه ګرین ریولوشن سره که تاسو د پاکستان مثال والئ نو دلته موږ هغه نیو چې کوم د غنمو ویرایټیز دي هغه ډېر کامیاب وو په دې ریجن کې نو د فوډ چې کوم مسله وه د خوراک هغه فراهمي خو شوه خو بل طرف ته موږ ماحول چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب شو دې وجې او بیا په امریکا کې خاص کر په دې باندې ډېر زیات تحقیق وشو هلته په 1902 شپېته کې یو کتاب ریچل کارسن پبلش کړی و هغې نوم و د سایلنټ سپرینګ هغې کې دا بیان کړي و چې د کیمیکلز اثرات دي هغې د وجې او ایون لوکلی مونږ که تاسو وګورئ د خان عبدالغني خان چې کوم پویټري ده هغې یو نظم لیکلی دی د چینجي په نوم باندې او هغې کې هغې دا لیکلي څنګه د کیمیکلز او پیسټیسایډز منفي اثرات دي نو هغې وخت دا یو انوایرمنټلیزم موومنټ چې کوم دی هغه بیا شروع شو خاص کر په امریکا کې او په 1900 کې خاص په دې ورځ باندې په 22 اپریل باندې ارت ډے چې کوم دا هغه مناو شو په لومړي ځل او دا هلته ویسکانسن کې دی یو سینیټر وو سینیټر نیلسن هغې بیسیکلي دا دی یو فاونډر وو هغې دا یو موومنټ سټارټ کړی او سټوډنټس او پروفیسرز او سیول سوسایټي والے چې ممبرز دي جنرال پبلک نو هغې ټول بهر راوتي تقریبا 20 ملین خلک چې کوم دي اسټیمیټډ دا دي یعنی 2 کروړه خلک هغې د امریکې په سړکونو مې راوتي او د ماحول په حق کې خبرې کولې چې مونږ ماحول تاسو مه خرابوئ او دې سره مونږ صحت چې کوم دی هغه خرابېږي لګیا دی نو هغه موومنټ چې کوم دی انوایرمنټلیزم موومنټ هغه بیا شروع شو نن 50 کاله پوره شو دې دوران چې کوم دی تقریبا 1990 دغه 50 کالو کې مونږ څه ګټه ترلاسه کړه یا دغه موومنټ خپل هغه څه اهداف چې هغه ترلاسه کړي دي دنیا خو روانه ده آبادي سیوا کیږي کارخانې سیوا کیږي پاکستان کې تاسو ګورئ په پېښور کې تاسو ګورئ د هغه بنیادي اصولو بالکل خیال نشي ساتلی جی بالکل یو خو دې اهم چې کوم هدف و هغه دا و چې اویرنس کریټ شي یعنی خلکو کې آګاهي راشي او که تاسو وګورئ موږ په معاشره کې موږ په سوسایټي کې اوس هم ډېر خلک چې کوم دي هغې موږ د ماحول او د ماحولیاتي ساینس په اهمیت باندې نه پوهېږي نو یو خو په دنیا کې دې هدف دا اوس که تاسو وګورئ په دې کال کې د 195 ملکونه کې دا ارث ډے چې کوم دی هغه سیلیبریټ کیږي مناو کیږي ایون په پاکستان کې هم مناو کیږي لګیا دي او دلته مختلف قسمه اکټیویټیز کیږي نو یو غټ هدف چې کوم دی هغه خو ما په نظر کې چې کوم دی ډیر حد پرې چې کوم دی هغه کامیاب شوی چې خلکو کې آګاهي پیدا شي بلکې تاسو وګورئ نو دې هغه وخت چې ګورنمنټ د سیو چې هغه دا وختل چې دا ډیولپمنٹ وشي نو ډیولپمنٹ چې کله کېږي نو همیشه هغه سره موږ ماحول باندې منفي اثرات کېږي صحیح نو او جی نو اوس که تاسو وګورئ نور اهداف چې کوم دي خاص کر نن سبا موږ چې کوم د کلایمټ چینج مسله ده څنګه چې تاسو په خپل د انټروډکشن کې وړاندې کړه پښتو کې موږ ورته اقلیمي بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب و هوایي تبدیلي وایي اوس ورته موسمیاتي تبدیلي هم وایي نو دا چې کوم دی موږ د پاره اساس صاحب تاسو موږ سره پلاینو صحیح منفي اثرات مرتب شوي دي دا موږ سره د محکمه موسمیات ایجنټ ډایرکټر سید مشتاق علي شاه صاحب هم ټلیفون لاره موجود دی سره هم خبرې اترې کوو چې موسم کې په پاکستان کې څه چینجز راغلي څه بدلون راغلی مشتاق صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو
وبخا سلمان صاحب څنګه دی مشتاق صاحب دا راته وایي چې کوم دغه اوس لګیا دی په دنیا کې ماحولیاتي تبدیلی راځي د کرونا وایرس له وجې لاک ډاون شوی دی کارخانې بند دي نن انټرنیشنل ارث ډے هم منځلې کیږي ګڼئ چې کوم اهداف یا چې کوم د ماحولیاتي تبدیلی راځي نو دغه کرونا وایرس لاک ډاون له وجې په هغې کې څه تبدیلی راغلي دا ماحول صفا شوی دی ګورئ ډراسټیک چینجز خو هله راځي چې کله ډېر مودې پورې دا شی همداسې پاتې شي خو ضرور ده چې دې کې به خامخا چینجز راغلي تاسو وګورئ هر قسمه چې کوم امیشن والا اکټیویټیز دي که هغې کې په اټماسفیر کې جازونه الوزي که په هغې کې انډسټریز دي یا نور داسې اکټیویټیز دي چې هغې سره امیشن د موږ ډېر کېږي هغه اکټیویټیز مخکینی یو میاشت راځي تقریبا سټاپ دي نو په دې وجه ما یو ریپورت کتو نو هغه کې دا و چې غټه خاري چې پاکستان یا نور دنیا کې کوم غټه خارونه دي هغه کې هم اټماسفیریک دا چې کوم پولوشن دی او کوم نور داسې پارټیکلز دي د کې خپ فرق راغلی دی نو څومره وخت پورې چې داسې که دغسې لاک ډاون وي د کارخانې بندې وي د ګاډي محدود وي خلکو هغه استعمال نه کېږي پاور پلانټس بند وي نو څومره چینجز به راشي که مونږ تاسو اکثر وایي یا دغه رنګې موسم ماهرین چې کوم دی هغه دا وایي چې تقریبا 1 سنټیګریډ دنیا کې چینج راغلی 1 سنټیګریډ درجه حرارت سیوا شوی دی دا به واپس لاړ شي یا چې کوم 50 کاله پهله یا 80 یا 100 کاله پهله کوم ژوند و هغې ته به واپس راشي ګورئ سلمان صاحب خبره دا ده چې دا خو تاسې یو جادو نه دی که نه چې یو میاشت کې موږ یو شی سټاپ کړو نو هغې سره د جادو شي او هر څه د واپس خپل ځای ته راشي دا خو یو سلو پروسس دی چې څنګه طریقې سره دا ډېر شوی دی همدغې طریقې سره لکه زه تاسو ته خبره وکړم چې که نن چې کوم حالت دی همدغه حالت مسلسل پاتې شي نو هم چې دی نو مونږ مخکې 20 یا 25 کاله لګي خپل واپس خپل پوزیشن ته تلو کې نو فرق راغلی دی خو داسې هم نه دی چې بالکل هر څه صفا شو بس هر څه خپل ځای ته راو بس همدغه به چې کوم حالات دي هغه به ټول بیا هماغه 60s ته 70s ته ورسي را روان کال ته که موږ یو کال دپاره وګورو په دې باندې به د فصلونو یا دغه رنګ نور ګڼلی شو چې دې پورې ته ګرمۍ موسم به کم شي ځکه چې دومره کاربن ډای اکساید یا دغه رنګ نور نایټروجن ډای اکساید چې کوم دي هغې پیداوار دې پورې ته کم شو ساینسدانان وایي چې اوزون لیر لږ بیا واپس سیوا شو نو اوزون لیر هم که واپس سیوا شوی خامخا به پکې څه نه څه فرق راغلی نور اټماسفیر څه نه څه صفا شو راغه شو خو بیا هم دا weather conditions چې کومي دا پورا global changes چې نو په هغې باندې دا ډیپینډنټ دي نو کوم weather system چې شروع شوي دي یا چې ژمي نه کوم شروع شوي دي یا د مخکې اوړي نه کوم چینجز دي لکه زه به دا سمندرونو سطح درجه حرارت به والمه یا بیا فارمیشن آف this tropical cyclone یا دا څیزونه به والمه دا ګورئ داسې په اسانه باندې یا دومره زر دی کې چینجز نشي راتلی چې موږ به ووایو چې بس ګرمي هم ختمه شوه او فصلونه به هم ښه شي او ځنګلات به هم بیا وشي او هر څه به خپل ځای ته واپس راشي دا به ډېر وخت اخلي چې واپس خپل ځای ته راځي او هغه هم هله چې کله کنډیشنز همداسې وي صحیح ډیره مهرباني مشتاق علي شاه صاحب د وخت راکولو کتونکو خبرو تاسو واورېدې پروفیسر اسف صاحب هم موږ سره موجود دی سره خبرې کوو اسف چې کوم په خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه باندې پېښور کې موږ ګورو د هغه اصولو خیال ساتلی شي یا متعلقه محکمې چې کوم دی په هغه اصولو باندې عمل درآمد کولو کې کامیابیږي چې څومره کارخانې دي یا چې څومره دلته کې په ماحول کې لګیا د بګاړ پیدا کیږي اګریکلچر لینډ یا هغه ځمکې ختمیږي نو په هغې باندې کار کیږي یا عمل درآمد پې کیږي جی دا یو ډیره اهم مسله ده خو دینه اول دې جواب تاسو درکم دا مشتاق صاحب نه چې کوم تاسو سوال وکړو نو هغه یو ډیر وړوکی بریف ون یو خبر به زدا کول غواړم او دا اصل کې تاسو یو ډیر اهم سوال کړو د کې موږ چې کوم پولیوټنټس دي په فضا کې هوا کې نو هغه کانسنټریشنز ډیر حد پورې کم شوي دي لکه تاسو مثال ورکړو د نایټروجن ډای اکساید د سلفر ډای اکساید یو ګیس دی پارټیکولیټ میټرز دي نو هغه کانسنټریشنز ډیر حد پورې کم شوي دي نو دا موږ یو ایمیډیټ افیکټ کتلی دی اوس دې په برعکس موږ چې کوم د ګلوبل وارمنګ ایشو دی نو دا دراصل کېږي کاربن ډای اکساید دی وجې میثین ګیس دی وجې
داسې نور ګیسونه دي هغه موږ په فضا کې په هوا کې ډېر وخت پرې پاتې کیږي نو هغه یو اکیومولیټیو افیکټ وي او لانګ ټرم افیکټ وي نو ځکه موږ هغه یو ایمیډیټ افیکټ نه ګورو نو دا ګلوبل وارمنګ یا دا کلایمټ چینج دا به برقرار دغسې روان وي اوس کوم تاسو دا دویم سوال وکړو جی نو دې کې خو اصل چې کوم کوارډینیشن دی هغه ګورنمنت لیول باندې پکار دی چې کوم انسټیټیوشنز دي هغه پکار دي چې خپل ریسرچ وکړي او هغه دا وګوري چې موږ څه امپیکټس دي څه افیکټس شوي دي او داسې یو کوارډینیټډ افیکټ وشي په ګورنمنت انسټیټیوشنز لیول باندې او په دې کې اکیډیمیا یونیورسيټیز هم شامل دي شي او یونیورسيټیز یو ډېر ښه رول ادا کولی شي زه به تاسو یو ډېر وړوکی غوندې اګزامپل وړاندې کوم مثلا د پېښور پوهنتون کې موږ سټوډنټس لپاره یو انوایرنمنت سوسایټي اسټابلیش کړې وه هغې مقصد دا و چې سټوډنټس کې د آګاهي جوړه شي اویرنس کریټ شي د ماحولیاتي مسایل لپاره د اقلیمي بدلون لپاره ګلوبل وارمنګ لپاره هغه ډېر حد پورې موږ کامیاب شو لکه اوس دې کال خو تاسو د کرونا وایرس ذکر وکړو نو دې وجې ټول د لاک ډاون دی وجې یونیورسيټیز بند دي نو موږ اس سچ اکټیویټیز هغه نشو کولی چې څنګه موږ پروس کال کړیو پروس کال موږ یو سیمینار ارګنایز کړیو هغه کې موږ ګیسټ انوایټ کړیو دې کال بیا هم موږ وی چې موږ ډیجیټلی دا ارث ډے چې کوم دې سلیبریټ کو یا د ځمکې ورځ سلیبریټ کو هغه کې موږ سټوډنټس ته مختلف ټاسکس ورکړي دي چې تاسو ایمیجز والے تصویرونه والے چې تاسو کلایمټ اکشن باره کې څه کولای شئ چې دې کال کوم تیم دی د ارث ډے والا هغه کلایمټ اکشن دی یعنی موږ خپل عمل څنګه کوي شو چې هغه سره دا اقلیمي بدلون چې کوم دی هغه کمیدي شي کلایمټ چینج اسف صاحب تاسو د یونیورسيټانو خبرو کدل ته کې لګیا دي ریسرچ هم کیږي د ام فل د پی ایچ ډی تاسو ډپارټمنټ نه فارغيږي هغه څومره پورې کامیابیږي لګیا دي خپل ریسرچ امپلیمنټیشن کې تاسو ګورنمنت سره څه خبرې کړې دي هغه سره مصدا سي ام او یوز کړې دي چې یاره مونږ ډپارټمنټ کوم ریسرچ کوي دنیا ته خطرات دي په ټوله دنیا کې دي په پاکستان کې هم ډېر زیات دي دلته ځنګلاتو کمې دي یا چې کوم ریسرچ وشي دي هغه د سوسایټي ته څه فایده رسي کنه رسي نو څه وجوهات دي هغه جی بالکل موږ زیاتره چې کوم ریسرچ شنو نو هغه د ماحول په مختلف اسپیکټس باندې ریسرچ کوي فضایي آلودګي هوایي آلودګي شو د اوبو چې کوم مسایل دي کنټامینیشن دي آلودګي د هغې باندې اکثر ریسرچ کیږي او د نه علاوه سوایل موږ ډېر زیات یو ډېر اهم پهلو دی په سوایل باندې یعنی خاورې باندې موږ کافي ریسرچ کوو نو دا ریسرچ دوه طریقې وي انفارمیشن ډیسیمینیشن یو خدای دی چې موږ جرنلز کې پبلیکیشنز کوو هغه ساينټیفیک وي هغه عام خلکو ته نه رسي حکومت ته نه رسي بیا موږ ډېر ښه کولیبریشن وي ګورنمنت ادارو سره فار ایگزامپل مثلا موږ چې کوم د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی دی د سره موږ ډېر ښه کولیبریشن دی کوارډینیشن دی موږ هغه سره جوائنټلی پروجیکټس هم کوو نو د څه چې کوم موږ ریسرچ فایندینګز وي هغه بیا موږ هغه سره شیر کوو او هغه انفارم کوو دینه علاوه مو تاسو پورې خدا څخه ښکاري چې یو ام فل والا یا پی ایچ ډی والا یا ماستر والا ریسرچ وکړي نو هغه بیا داسې ښکاري چې هغه ریسرچ صرف دغه ډیګري پورې محدود شي الماری کې یا په لایبرري کې پروت یو د هغې عمل کې نشي راتلی نه پس عمل کېږي او نه د سوسایټي ته تر اوسه پورې ښکاري چې څه فروټفل دغه ته نه مخې ته راغلي اثرات جی اکثر د سی وی تاسو خبر سي د خو اوس ورو هغه مومنټم چینج کیږي لګیا دی موږ کوشش کوي چې موږ کوم تحقیق وکړو ریسرچ وکړو هغه اوثنټیک وي هغه موږ ګورنمنت سره شیر کو او ګورنمنت ته موږ ریکمنډیشنز ورکولې شو چې په دې او چې مثلا اوس تاسو کو وګورئ په پیښور کې د کرونا وایرس لاک ډاون نه اول موږ فضایي آلودګي یا هوایي آلودګي ډېره زیاته شوې وه موږ سټوډنټس کوم دي هغه سامپلینګ وکړي ریډینګز والی هغه معلومه کړي چې څومره مخکې څومره آلودګي وه اوس څومره آلودګي د څنګه زیاتېږي لګیا دی څه وجوهات دي هغه ریپورټ په شکل کې موږ بیا ای پی ایس سره یا داسې نور ادارې ډېره مهرباني آصف صاحب د وخت راکولو چې پروګرام دپاره مو وخت راکړو او په دغې اهم موضوع باندې مو خبرو کې مشتاق علي شاه صاحب هم ډېره مهرباني چې موږ سره پروګرام کې اوس یو وړې شان دمې وخت شوی دی دمې نه پس پر راځو بیا به د رویت هلال کمیټۍ په اړه خبرې کوو چې هغوی به هم نن او سبا ته کینی او په دې حوالې سره او فیصله به کوي چې آیا روژه به کله وي دې ځل ته به هم دوه روژې او دوه اخترونه وي که نه یو په دې حوالې سره به خبرې کوو یو وړه شان دمه اخلو جی کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی په ټوله نړۍ کې زیاتره اسلامي ملکونه د سعودي عرب سره روژه نیسي او د هغوی سره هم اختر هم کوي
په افغانستان سی علاقو په پاکستان کې صدا سي علاقې دي چې هغه نه صرف ځان ته اختر کوي بلکې روزه هم تقریبا چې کله په دې حواله سره مقامی کمیټې کې نی روایت هلال کمیټې نو هغه دغه فیصلو کې او په هغه مقامی مولایانو صاحبانو یا علما کرام چې کله اعلان وکړي نو په هغه وینا باندې روزه نیسي او دغه په وینا باندې اختر کوي. همدغه سي په حکومتي سطح باندې مرکزی روایت هلال کمیټې د کوم مشر چې مفتی منیب الرحمن صاحب دی هغه هم کینی او هغه په کراچۍ کې دغه کمیټې دغه اجلاس رابلی او هغه میاشت ګوري او چې کله نه ورته موصول شي شهادتونه نو هغې د پسته بیا اعلان کوي چې آیا روژه شته که نه یا اختر شته دی که نه. تیر کال هم دغسې مسله جوړه شوې وه چې په ملک کې 2 اخترونه شوي په ملک کې 2 روژې نیولې شوې وي. په هغه وخت کې د وفاقي وزیر د ساینس اینډ ټیکنالوژي فواد چودھری صاحب ویلي چې هغه یو کلنډر جوړ کړی د اسلامي قمري او په هغې بنیاد باندې دی د آینده 15 کالو روژې او اختر اعلان نن کوي او آینده دپاره چې کله هم داسې اختر یا روژه منځلې کولی شي نو هغې دپاره به دوی تاریخ ټاکي. دې حوالې سره به دی مرکزي روایت هلال کمیټۍ او دغه رنګې مفتی پوپلزی صاحب سره چې کوم په پېښور کې مسجد قاسم علي خان کې کینی د روژې یا د اختر اعلان کوي د شهادتونو موصل کېدو د پسته نو هغې سره به خبرې کوي او دوی به کوشش کوي چې یو اختر او یو روژه په ملک کې وشي. تیر کال فواد چودھری صاحب څه ویلو دغه خبرې تاسو ته ورو بیا راځو. हमने एक साइंटिफिकली बताया है कि कब ये चांद अवेलेबल होगा. वो लोग अपनी ऐप पे जाएंगे, अपने मुकामी अल्टीट्यूड्स को देखेंगे, इक्वेटर के ऊपर अपनी पोजीशन देखेंगे और वो आराम से पता लगा सकते हैं कि उनकी टेरिटरी में ईद है या नहीं है. हमारे इस प्रेडिक्शन में हमने जैसे किया है 5 जून को इंशाल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी. इसके बाद 24 मई 2020 को ईद होगी. उसके बाद 14 मई 2021 को ईद होगी. उसके बाद 3 मई 2022 को ईद होगी. फिर 22 अप्रैल 2023 को ईद होगी और फिर 10 अप्रैल 2024 को ईद होगी. हमने इसको 5 साल के लिए रखा है. अब सवाल यह है कि हम प्रेडिक्शन तो ज़्यादा भी कर सकते हैं. फ्रैंकली इसको 10 साल पे भी ले जा सकते हैं, 20 साल पे भी ले जा सकते हैं, 30 साल पे भी ले जा सकते हैं. लेकिन 5 साल में मैंने इसको इसलिए महदूद किया है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है यहाँ पे हालात रिव्यू के मुतकाजी होंगे. जी कतुनको تاسو د وفاقي وزیر فواد چودھری صاحب خبره اوري چې تیر کال کوم هغه اعلان کړو چې په 23 مئی کال 2020 باندې به اختر کیږي. همدغه رنګ په 14 مئی کال 2020 کې به بیا وړي کې اختر کیږي. همدغه رنګ بیا په 3 مئی کال 2022 باندې او دغه رنګ نور هم د 15 کال لپاره هغه یو کلندر اعلان کړو. دغه اعلان باندې څومره عمل درآمد کیږي دا خو به اوس ورځ دوه کې فیصله وشي. خو نن مفتی منیب الرحمن صاحب هم دا اعلان کړو چې هغه د فواد چودھری انډر ناراضي او هغه به خپل هغه روایت برقرار ساتي چې کوم مخکې وختونو کې ساتل شوي دي. نن به هغوی هم په دې حوالې سره یو اجلاس کوي او همدغه رنګې دا فیصله به کوي چې سبا ته هغوی څه ټایم اجلاس رابلي او څه ټایم چې کوم دی نو کیني او میاشت ګوري چې آیا شته دی او که نشته دی، شهادتونه موصل کېږي یا نه موصل کېږي. هغې د پسته بیا اعلان کوي چې په پاکستان کې روژه ړومبۍ روژه شته دی او که نشته دی. همدغه رنګې سبا ته امکانات څرګندېږي چې دلته په پېښور کې مسجد قاسم علي خان جومات کې هم مفتی پوپلزی په مشرۍ کې به کمیټې کینی او فیصله به کوي چې آیا روژه شته دی او که نشته. که شهادتونه ورته موصول شو هغې د پسته بیا اعلان کوي چې شته دی او که نه، او که موصول نه شو نو بیا به نه کوي. خو دا به اندازه لګي چې اختر دې دلته یو کېږي که نه دوه کېږي. په دغې حوالې سره مونږ رابطه کړي ده وفاقي وزیر فواد چودھری صاحب سره. هغوی سره خبرې کوو چې آیا په دې لړ کې هغوی خپل خدمات تر اوسه پورې څومره ادا کړي دي، آیا هغوی دغې کمیټیانو سره رابطې شوي دي او که نه دي، او آیا دا ځل به هم دو اخترونه کی کنا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سال بھی ہمارے ملک میں 2 الگ الگ عیدیں یا روزے ہوں گے جس طرح کے پچھلے زمانے میں ہوا کرتے ہیں؟ آپ نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے 5 سال کے لیے اعلان کیا ہے کہ جو عیدیں ہیں ہم نے سے پہلے آپ کی باتیں بھی آپ کا ساٹھ جو ہے وہ چلایا، لوگوں نے دیکھا. کیا اب اسی طرح بھی وہی روایات ہوگی کہ نہیں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عید اور ایک روزہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہر شخص اپنی
चांद को खुद देखेगा और उसके बाद जो है वो ये फैसला करेगा, तो फिर तो जाहिर है कि ईद अलग-अलग होगी। और अगर आप इस बात के ऊपर जाएं कि नहीं आपने चांद को देख के फैसला करना है, तो फिर तो जाहिर है कि हर गली मोहल्ले की और उनकी जो है वो अपनी ईद हो सकती है। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक बुनियादों पे अगर आप जाएंगे तो फिर ईद जो है वो जो रमज़ान है वो 25 अप्रैल को शुरू होता है और उसके मुताबिक ही। फौज चौधरी साहब, आपने पिछले साल जो ऐलान किया था कि 26 मई को ईद होगा, इसी तरह आपने ये भी बताया था कि मैं रब्ता करूँगा इन तमाम उलमाए करम के साथ जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है या खैबर पख्तूनख्वा में एक कमेटी बैठती है और वो ऐलान करते हैं हर साल के ईद है या रोज़ा है। तो आप समझते हैं कि इस साल भी इसी तरह कुछ लग रहा है, क्योंकि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बता दिया कि हम उनके अंडर नहीं आते, हम अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखेंगे। क्या लग रहा है कुछ चेंजेस आएगी इस साल नज़र के नहीं? नहीं होगा तो 25 अप्रैल ही को रोजा होगा। देखिए कोई चांद ने मेरे कहने के ऊपर या आपके कहने के ऊपर या पोपल जई साहब के कहने के ऊपर या मुनीब रहमान साहब के कहने के ख्वाहिश के ऊपर जो है वो अपना मदार तो नहीं बदल लेना ना। वो मदार तो जो चांद जिस मदार में घूम रहा है वो तो उसी में घूमेगा। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो मुकर्ररा औकात है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, उनके मुताबिक वो अपने मदार में जो है वो घूमता है। तो इसलिए जो साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो एग्जैक्टली पता होता है हमें कि कहाँ पे क्या नजर आता है। हमारा जो तरीकाकार है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इख्तियार किया है वो ये है कि चांद पाकिस्तान की हदूद के अंदर किस दिन नजर आएगा। हमें इस बात पे गरज नहीं है कि चांद सऊदी अरेबिया में किस दिन नजर आता है या अफगानिस्तान में किस दिन नजर आता है या कहाँ पे कहाँ नजर आता है। हमारा सारा जो हिसाब है कैलकुलेशन है वो ये है कि वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर किस दिन नजर आता है और जिस दिन वो नजर आता है। फौज चौधरी साहब, ये जो मसला है, हम देखते हैं कि कोरोना वायरस हर तरफ वबा जो है ये फैली हुई है। तमाम उलमाए कराम और हुकूमत या अरकान जो है वो एक पेज पर आए, उन्होंने अपने दरमियान जो है वो मुशावरत की, एक पेज पर आए, एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गए कि हमने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। इस सिलसिले में जो चांद का सिलसिला है ये हर कल यही इख्तिलाफात बरकरार होते रहते नज़र आते हैं, क्यों एक पेज पर नहीं आ सकते? आपने अपना कुछ किरदार अदा किया है इस हवाले से? देखिए हमारे आइन के मुताबिक लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है और जहाँ मजहबी आज़ादी हासिल है जाहिर है वहाँ पे आप त्यौहार या कोई भी चीज़ें जो है किसी पे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं उनको हुकूमत के मुताबिक जो है वो चांद जो है उसके मुताबिक जाना चाहिए और पूरे मुल्क में एक चांद होना चाहिए। हमारे मजहबी त्यौहार जो है वो हमारे एके का बायस बनना चाहिए, हमारी तकसीम का बायस नहीं बनना चाहिए और इसको मसलकी मामलात से लहदा होकर देखना चाहिए। ये एक कौमी अहमियत का मामला है और मेरी नज़र में जो मजहबी त्यौहार है खुसूसन ईद का जो त्यौहार है वो हमारे लिए उसमें ये बरकत तभी ज़्यादा होगी जब हम उसको एक मुल्की लेवल के ऊपर एक ईद मनाएंगे और वो इत्तेहाद का बायस बनेगा। तो फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, फौज चौधरी साहब और मुफ्ती पोपलजई साहब एक पेज पर क्यों नहीं आ सकते? वो एक मेज़ पर या एक इजलास करके ये क्यों नहीं डिसाइड कर लेते या फैसला कर लेते कि हम मुल्क में एक ईद और एक रोज़ा जो है वो करेंगे? देखिए हमारे तो दोनों बुजुर्ग हैं, पोपलजई साहब और मुनीब रहमान साहब भी, दोनों का बड़ा एहतराम है और वो हमारे साथ, हम तो उन्हें कई दफ़ा बुला भी चुके हैं और उनसे अर्ज़ किया है कि आप आइए। समझ लीजिए कि हम ये जब हम ये कहते हैं कि चांद को यकीनी तौर के ऊपर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, तो हम क्यों कहते हैं। लेकिन हमने जितनी भी मीटिंग्स में उनको बुलाया वो तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जब कहें जहाँ कहें वो हम उनको ब्रीफिंग देने को भी तैयार है, बताने को भी तैयार है। फौज चौधरी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ा होता है, मरकज़ में नहीं होता, फिर दोनों मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा जो है एक साथ बड़ी ईदें मनाते हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात जो है कम होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है।
कौन सी ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से ये इख्तिलाफात नहीं ख़त्म होते? देखिए, ये तो एक उन्होंने मसल की लड़ाई बना ली है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो उसका तो फिर कोई हल नहीं है। अगर आप फ्रेंकली इसकी अगर आप मजहब से अलावा आप इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन में चले जाएं या मसल की बुनियादों पे चले जाएं, फिर उसका तो कोई हल वो तो हमारे पास नहीं है। वो तो फिर उनके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं जहाँ पे ये फैसले करते हैं। अगर अपने इंटरेस्ट को पीछे डालें और मुल्क और कौम और मुसलमानों का इंटरेस्ट सामने रखेंगे तो फिर एक ईद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त देने का कि तुमको खबर तासु और दे वफाकी वजीर फौज चौधरी साहब मूंग सर द टेलीफोन लारे मौजूद दो چې هغه چې موږ لګیا دي کوششونه کوو چې دغه دواړه کمیټیانې خپل منځ کې کېنو د سره خبرې وکړو چې آیا دغه مسالې حل د یو اسلامي دی او دا په اسلامي طریقه باندې د مسلې حل راوستي شوم دغه رنګ ساينټیفیک یا په ساينسي طریقه باندې موږ د دې تعین کولې شو چې روزه بکلوي یا اختر بکلوي خو دغه اختلافات هر کال په نظر باندې راځي او دې کال ته هم د شخکاری چې دغه اختلافات په برقرار وي. فوج چودھری صاحب چې 13 کال هم موږ کوششونه کړیو دغه مرکزی رعایت هلال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن صاحب او دلته کې د مقامی رعایت هلال کمیټي چې کوم په پرایویټ سطح باندې کینی نو هغه مفتی پوپلزی صاحب د دواړه په یو پیج باندې کینو د سره خبرې وکړو چې آیا دغه مسلې به حل څه طریقې سره روزي. همدغه رنګ تاسو دا خبرې هم اورید چې فوج چودھری صاحب دا ویل چې موږ تعین کړی دی آینده 15 کال لپاره خبرې هم تاسو موږ اورول چې کوم 13 کال فوج چودھری صاحب په ساينټیفیک طریقه باندې کلندر وضع کړی او ویلي چې کوم اختر په کوم ورځ باندې کېدی شي او رمبۍ روژه په کوم ورځ باندې کېدی شي. دې دلته هم ګورو چې آیا رمبۍ روژه په 23 اپریل باندې کېږي او که نه په 25 اپریل باندې. سبا ته مرکزي رعایت هلال کمیټي او دغه رنګ دلته کې پېښور کې مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب هم اجلاسونه اغوښتي دي. ګوري به فیصله به کوي او کینی به چې دی بس کېږي. په دې حوالې سره موږ مفتی منیب الرحمن صاحب سره هم د ټلیفون لارې رابطې کولې کوشش وکړو چې هغې موږ ته موقف راکړي چې آخر ولې د حکومت خبره دی نه مني یا د حکومت یا د فوج چودھری صاحب دی دغه بیان اختلاف ولې کوي. همدغه رنګ مفتی پوپلزی صاحب سره هم مونږه مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب سره هم مونږه د رابطې کولو کوشش کوو چې هغې مونږ سره موقف راکړي خو هغې ته هم پروډیوسر صاحب وایي چې ټلیفون نه میلاویږي او خپل موقف چې ای راکړی وی ښه به وه چې هغې مرکزي حکومت سره یا منیب الرحمن صاحب سره ولې نه کینی دغه مسلې حل ولې نه روزي چې په ټوله دنیا کې هر ملک یو اختر او یو روژه کېږي نو پاکستان کې دا ولې ممکن نه دی. پروګرام کې اورډیشن دمې وخت شوی دی دمې نه پس راځو بیا خبره کوو چې د کرونا وایرس له وجې کوم لاک ډاون شوی غریبو یا وړو تاجرانو ته د دې له وجې څه مشکلات دي. کتونکو مشرق لیډز پروګرام کې اوزل بیا هر کله کرونا وایرس له وجې په ټوله نړۍ کې لاک ډاون شوی دی کاروباري سرګرمۍ معطل دي. په دغه حوالې سره پېښور واړه تاجرانو ګیله کړې ده چې هغوی په فاقو باندې یا په لوګو باندې مجبور شوي دي ځکه چې د هغوی کاروبار په ټپه باندې ولاړ دی. دوکانونه یې د یو میاشت راسې بند دي. هغوی چې کوم ذریعه معاش و نو هغه بالکل بند شوی دی. حکومت دوی سره څه مرسته هم نه کوي. په دغه حوالې سره دوی څه ګیله کوي څه وایي دا ګورو بیا راځو همدغه وړو تاجرانو سره به نورې خبرې کوو. زمنګ تاجران واړه دکانداران کاریګر طبقه انتهایی متاثره ده. زمنګ روزګار یو سیزن او بل سیزن سره تعلق ساتي نو کم دکانونه چې کولاو دی حکومت پالیسۍ نه دی کم کولاو دی زمنګ دی موږ پې خوشحاله یو. حکومت ته پکار دی چې کم سیزني روزګاریان یې هغوی ته ډېره مکور کول پکار دی ځکه چې د هغوی تاوان بیا ټول کال کې نه ډکېږي. د حکومت طرف نه اوسه پولیسي ریلیف راغی نسه پیکیج راغی نو موږ دا مطالبه کوو ټول دکانداران چې زموږ کم تاوان شوی دی دې بدله د موږ ته راکړی شي. زموږ حکومت نه دا مطالبات دي که څوک ورکوټ تاجر دی او که غټ تاجر دی هغې دپاره فلفور دی ولې د یوټیلیټي بلز ټلیفون بلونه بجلی بل نه دا اول معاف کړي. دې نه علاوه چې د کم سرکاري پراپرټي دي د هغې کرایې دې معاف کړي. په هره توګه تاجرانو سره کوارډینیشن وکړي قرضې ورکړي. دا د وخت ډېر سخت ضرورت دی. ډېر خلک ډېر زیات خراب شوي دي او د حکومت ته همدا مطالبه ده چې تاجرانو سره دې شانه به شانه ودرېږي د دوی هیلپ دې وکړي. دا وخت سخت دی په سخته کې پکار ده چې د دوی پکار راشي. زه عزیز خان د جنگیرپورې بازار صدر د مشرق ټي وي په توسط سره د حکومت پاکستان ته دا درخواست کوم
چې زمونږ تاجرانو په لکډاون کې د حکومت د حکم تعمیل وکړو او تاجران چې کوم دي د ډېر سخت مشکلات سره مخ دي. لہذا زه د حکومت پاکستان ته درخواست کوم او حکومت کې بیګه ته درخواست کوم چې زموږ څومره تاجران دي دغه سره د مالی معاونت وکړي شي او دغه د څومره نقصان نشوي دي دغه زړه د وکړي شي ولې چې دا زموږ حکومت مثال د سیله کده مشرانو. زمونږ په پیښور کې 200 کارخانې دي او همداسې په دې کارخانو کې په زرهاو کاریګر کار کوي چې هغه د لاکډاون د وجې په کور کې ناست دي او بیروزګار دي. مونږ د صوبایي حکومت نه دغه یو اپیل کوو چې زمونږ د کاریګرو لپاره یو فنډ وکړي یو ریلیف ورته ورکړي. والسلام. جی کتونکو تاسو خبرې واورېدې دا واړه تاجران دي چې د چا سپلو دکان دی چاته نورون یا دغه رنګ نور دکانونه دي نو هغوی ګیله کوي چې مونږ زرعي معاش ختم شوی دی او دوی ته مشکلات دي او حکومت ته دوی سره مرسته وکړي. هم په دغه حوالې سره مونږ رابطه شوي د روزي خان پېښور هیر ډرس یونین جنرال سیکرټري دی. روزي خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. دا راته وایي چې نور تاجرانو په نسبت باندې تاسو ته څه مشکلات دي څه وایي حکومت تاسو سره څه مرسته کړې ده که نه؟ السلام علیکم. یره جی داسې ده چې څنګه د خیبر پښتونخوا کې لاکډاون تقریبا 35 ورځې او 34 ورځې چې زموږ ټول دکانونه بند دي. جی نو په دې مشکلات کې همغه د ګورنمنت په یو خبره باندې موږ غي سره دکانونه بند کړل. کله چې د لاکډاون اعلان شو هغه موږ ټول چې څومره زموږ یونین دي زموږ دکانداران دي هغه ټول دکانونه بند کړل. بل په دې حواله سره زموږ په پېښور کې کم از کم 6000 یا 7000 دکانونه دي. صحیح. په دې 6000 کې په هر یو دکان کې 3-4-5 کسان دي. نه دي کې د هر یو په سر یو کور دی. د دې سره د ټول کورونه متاثر شو. موږ دې حواله سره ډیر زیات میټینګونه وکړل ګورنمنت خلکو سره د ټول نه پهله کو کمشنر صاحب موږ ګورو د پېښور نه اغي چاله د ملاقات ټایم نه ورګی دا چې دې سم چا سره ملاقات ټایم نه نیک دی. صحیح. دې نه علاوه موږ مختلف خلکو سره میټینګونه وکړل خو هیڅ قسم لا عمل دی موږ لپاره ته نه کو. نو زموږ د ګورنمنت نم دا درخواست دی چې به موږ تاسو سره سات ورکو نه تاسو حکومت روزي خان که فرض کا کورونا وایرس ته دا کورونا وایرس حکومت نه دراوسته که فرض کا تاسو ته اجازه درم کی نو هغه د څه شرط ته چې هغه ټول هیر ډریسر به د هغه بنیادی اصول خیال ساتي چې کوم ساتل پکار دی یعنی سینیټایزر یا نور دغه حفاظتي تدابیر موږ اکثر ګورو چې کوم په عام روټین کې ډاکټران لخوا یا دغه صحت ماهرین لخوا کوم هدایت جاری کیږي په هغه باندې زیاتره هیر ډریسر چې کوم دی هغه عمل درآمد نه کوي. د دې بالکل موږ خبره کړې ده چې څومره ایسوپیس هم دي موږ به د هغې خیال هم ساتو بقایا ماسک شو سینیټایزر شو ګلبس شو دا به موږ استعمالو. زه خو تاسو ته یو خبره وکړم چې موږ ډېر په دې ګورنمنټ ته وویل چې بهی تاسو موږ ته چې څه ایسوپیس دي موږ ته هغه راکړئ موږ به هغه پای پوره احکامات کوو. بل کو تاسو وګورئ کو څومره دغه دي صحافیان دي یا د دې نه علاوه دغه والا خلک موږ ګورنمنټ والا خلک وګورو یا بیروکریټ وګورو نو د هغې د هر چا کټینګ هم شوي او که د چا ګیري وي نو د هغې ګیري هم جوړې شوي. ټیک ده موږ ته پته ده چې کرونا یو مسله ده یو وبا ده په پوره دنیا کې ده خو کم از کم ګورنمنټ له پکار دی چې دا خلک په کومه طریقه باندې خپل کټینګونه کوي او خپل شیپس څه طریقې سره کوي نو موږ د په هغه طریقه پوه کړي چې دې ته مسله نه جوړېږي نو انشاءالله چې زموږ د وجې به هم نور خلکو ته مسله نه جوړېږي. صحیح. ډېره مهرباني د وخت راکولو چې تاسو موږ د وخت راکو او پروګرام کې مو خپله خبره وکړه. کتونکو تاسو د روزي ګل خبرې واورېدې چې کوم د ډریسر دغه جنرال سیکرټري دی وایي چې ای په فاقو باندې مجبوره شوي دي زرعي معاش چې کومه دغه طریق ذریعه وه دوکانونه د دوی یو میاشت راځي بند دي او دوی سره اوس لار نشته چې پیسې وګټي او خپل کور ته بچو ته پیا وړوالي. حکومت اراکینو سره دی حکومتي اراکینو سره هم دی خبرې شوي دي چې آیا تر اوسه پورې څومره دوی ته مشکلات دي او هغه مشکلات ورته وړاندې کړي دي چې دوی به خپل هغه ایس او پیز باندې هم عمل درآمد کوي چې کوم د حکومت لخوا یا صحت مرکزونو لخوا دوی ته جاري شوي وي یا چې کوم بین الاقوامي اصول دي. یقینا چې که هیر ډریسر دکان ته یو تن راځي هغه ویښته یا ګیره ټیکوي نو په هغې په وجه باندې کورونا وایرس دی او نه بل ته لګېدو چانسز ډېر زیاتېږي. په هغې په وجه باندې حکومت دا فیصله کړې ده چې کوم دکانونه اجازت ورکولی شي که هغه د پیو دکان دی که ماستو دکان دی که هغه د روټو دکان دی یا دغه رنګ د تیل مالګې یا د وړو دکان دی د هغې اجازت حکومت ورکړی دی ځکه چې دا خوراک څښاک د هر انسان ضرورت دی او دغه دې نه بغیر چې کوم دی نو ژوند تصور نه کېږي. اوس چې کوم دی نو هغه روژه هم راله او دغه ټول ضرورت
ضرورتونه چې کوم دی نو دا پکار دي. دغه رنګې که دغه هیر ډریسرز دي نو په پېښور کې نه صرف په خیبر پښتونخوا کې چې نور هم دي که هغه په پاکستان سطح باندې دي یا که په نړۍ کې دي نو یقینا چې مشکلاتو سره مخ دي، خو هغه صرف یوازې دغه انډسټري نه ده چې دې ته معاشي نقصانات کیږي، خو دوی چې کوم مطالبت کوي چې حکومت دوی سره مالي مرسته وکړي یا دغه رنګې نور پیکیجز دوی ته ورکړي، نو یقینا په هغې باندې نه صرف خبرې هم کیدای شي بلکې دوی ته پکار دي چې حکومت ته پکار دي چې دوی ته څه نه څه پیکیج خامخا ورکړي، ځکه چې دا د دوی ضرورت هم دی او دا د دوی موجوده وخت کې چې کوم دی نو هغه مجبوري هم ده. په دې حوالې سره موږ صوبایي حکومت سره هم رابطې کولو کوشش وکړو چې آیا هغوی د داسې طبقې دپاره څه کړي دي. احساس پروګرام یا دغه رنګې نور پروګرامونه دوی راوړي دي حکومت لخوا 12,000 روپۍ غریبو تنانو ته ورکړل کېږي، په هغې کې زیاتره داسې خلک دي چې هغوی ته نه دي ورکړی شوي. نو موږ دا نشو ویلی یا څوک هم حکومت هم دا کلیم نشي کولی چې څومره هم هیر ډریسر دي هغوی دغه دکان به چلېدو او دغه ټولو ته پیسې میلاو شوي دي. په دې حوالې سره څه لایحه عمل جوړول پکار دي، حکومت ته پکار چې په دې دوی سره کینی څه فیصله وکړي او د دې مسلې څه حل راوباسي. دغه رنګې نور تاجران چې څومره هم دي نو هغوی هم مشکلاتو سره مخ دي، که هغه د سپلو کاروبار دی یا هغه دغه رنګې د کپړو کاروبار کوي یا دکانې دی نو هغوی هم مالي مشکلاتو سره مخ دي. او دا هم هغه څیزونه چې په روژه کې یا د روژې نه لږ موده وړاندې خلکه سپلی یا پیزار یا دغه رنګې کپړې اخلي نو هغوی هم دغه سیزن وي. په دغه حوالې سره چې کوم دی حکومت ته پکار چې سوچ وکړي. همدغه پیغام سره تاسو نه اجازت غواړو. الله پامان.